خزه سرسایه په خاون نه د واجب، دا به په خپله ورکي. مثال په دی واجب ده، په بالغ بچی واجب ده. اون که یو سړی ورکوي نو ورکولی شي. دې مطلب دا نه دی چې ورکولی نشي. یو سړی دی د ښځې ورکي، د بچو ورکي، د ټول اهل و عیال ورکي، بالکل ورکولی شي. دا سرسایه به علي څوک نو چې د کم کس سره دغه نصاب نه موجود نو دی غریب شو. چې د 52 تولو دا 1,33,000 خواوشه دا پیسې ورسره نشته، دی چاته قرض نشته، د دې ورسره سامان تجارت نشته، د دې ورسره د ضرورت نه زائد څیزونه نشته، نو شریعت دته غریب وایي. ښه د شریعت په اصطلاح کې دی غریب دی. اگر که د خپل کور شته، کور خپل دی، خو چې د سره دغه نشته نو دته شریعت غریب وایي، نو دې سرسایه اغستلی شي. او چې دغه نصاب ورسره پوری نو په د باندې سرسایه بیا اغستل د ټیک نه دی. ګورې دی مالدار دی او مالدار سړی به سرسایه نه دی. ښه مطلب دا سرسایه ورکول چې په چا واجب دی نو هغه اغستل بیا جایز نه دی. چې سرسایه په واجب شو خو دی مالدار شو، او یو سړی سره نصاب پوره نه دی، غریب دی، وایي زه سرسایه ورکوم، نه که ورکوي نو ښه خبره ده، خو د شریعت د طرف نه پې واجب نه ده. بعضې سړي سره د بچو د نفقې پیسې نه او دی رالګي سرسایه ورکوي، نو ته چې 1500 روپۍ سرسایه ورکوي واجب نه ده، نو په دې باندې بچو له نفقه ولې نه راوړي، و بچو له پې اوړه ولې نه راوړي. نو چې کم کسان مستحقین دی هغه الی. بعضې زنانه خلق ناپوهي 1.5 لاک او 2 لک روپۍ ورسره او د خلکو نه سرسایې راټولوي. نو ګورې دا اصل د خلقو سرسایې مضایع کوئ، ځانم په حرامو کې مبتلا کوئ، او د بل سړي سرسایه هم مه خرابوئ. دې ته صدقة الفطر وایي. نو پکار دا ده چې د مخکې نه ورکړلی شي، د چا څه ضروریات دي هغه پې ځان له خپل ضروریات پوره کړي. د 52 تولو قیمت نن سبا داسې 1,33,000 یا 34,000 خواوشا رغیږي، خو نرخ کله خیږي کله کمیږي. خو د وخت سره معلومات کوئ 52 تولی سپین زر نن سبا ریټ 1,33,000 خواوشا رغیږي. نو چې د یو سړي سره 1,33,000 34,000 خواوشا روپۍ وي، یی دا چاته قرضي، یی دکان دی د دې دی، یا ورسره د ضرورت نه زائد څیزونه دي، د هغې قیمت دې ته رسیږي، نو دا سړی په شریعت کې مالدار دی، په ده باندې سرسایه واجب ده. د باندې خپله سرسایه او د خپل نابالغه اولاد سرسایه په ده باندې واجب ده. دی به خپله سرسایه هم ورکوي او د نابالغ اولاد به هم ورکوي. د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه ده واجب،